بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. یقینا توبه یعنی قبولیت د توبې علی الله په الله باندې للذین دها کسان دپاره دی یعملون السوء چې کوي ګناه بجهالت په جهالت سره ثم یتوبون من قریب بیا توبه وباسي نږدې اولئک یتوب الله علیهم نو دا کسان مهرباني به وکړي الله پاک دوی باندې وکان الله علیما حکیما او دی الله پاک علم والا حکمت والا. وليست التوبة للذين يعملون السيئات او نه د توبه دا کسان دپاره چې کوي ګناهونه حتی اذا حضر تر دې چې حاضر شي احدهم الموت یو کس دوی ته مرګ قال اني تبت الان نو دی وی چې یقینا ما توبه ویستلې ده اوس ولا الذين يموتون ان توبه دا کسانو چې هغه مړه شي وهم کفار حال دا چې دوی کافري اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما دا کسان موږ تیار کړل د دوی لپاره عذاب دردناک. ربط د مخکې سردار چې مخکې آیت کې او فرمایل چې دوه کسان د بحایي کارو کې هغو ته تکلیف ورسوي او کله چې دوی توبه وباسي او اصلاح د خپل عملو کې نو بیا یې معاف کوي څه ورته وایم. نو په دې آیت کې الله پاک د توبې د قبولیت شرط بیانوي چې په جهالت سره یو ګناه وکړي نو د هغې توبه الله پاک قبلوي. په دې باندې دا اعتراض دی چې په جهالت سره چې یو سړی ګناه کوي نو په هغې کې مؤاخذه او ګرفت نشتی نو د هغې د توبې کولو یا د توبې د قبلولو بیا څه مطلب دی. ځکه چې ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبي علیه السلام فرمایلی دي چې زما د امت نه غلطی خطا او نسیان هیر او اکراه هغه کار چې په هغې باندې هغه مجبوره کړی شي دا الله پاک معاف کړ دی. سړی په غلطۍ سره یو کار وکړي په جهالت سره او یا په هیره باندې یو کار وکړي یا په چا باندې زور وکړی شي په زوره باندې په کار وکړي د ګناه نو الله پاک دا معاف کوي. نو د دې بیا څه مطلب دی؟ نو د دې اعتراض یو څو جوابونه دي. یو جواب د دې دا دی چې د الله په نسبت باندې د ګناه ارتکاب هغه جهالت دی. یو سړی ګناه کوي نو دی جاهل دی اگر چې دا معصیت او ګناه دی عمدن کوي. قرآن کې په دې کې داسې آیاتونه شته چې هغه دلیل دی په دې باندې. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه. یوسف علیه السلام ای زما ربه جیل ما ته خوښ دی د هغه څه نه چې دا ښځې ما رابلي هغې ته د هغه ګناه نه ما ته دا جیل خوښ دی چې کوم ګناه ته ما دوی رابلي. والا تصرف عني کیدهن ای الله که چېرته ته زما نه د دوی دا چل ول وانړی اصبو الیهن نو زه به دوی ته کوږ شمه مایله به شم واکم من الجاهلین او شم به د جاهلانو نه یعنی زه به قصدن دا ګناه وکړمه که چېرته ته زما نه د دوی دا چل وانړی او ما زما حفاظت ونه کړې نو زه بیا دوی ته مایله شم او زه قصدن دا ګناه وکړمه او کوم من الجاهلین شم به د جاهلونه. جاهلین نه مراد دلته قصدن عمدن ګناه کول دي. یا بل ځای کې راځي دغه سورة یوسف کې وقال هل علمتم ما فعلتم بیوسف اخیه اذ انتم جاهلون. یوسف علیه السلام د خپل ورونو ته وویل چې آیا تاسو خبر یې چې تاسو کړي د یوسف علیه السلام سره او د هغه د ورور سره کوم کار چې تاسو کوو اذ انتم جاهلون کله چې تاسو قصدن دا کار کوو تاسو جاهل وای مطلب دا دی چې تاسو قصدن عمدن دا کار کوو نو په هغې باندې پوهه د دې نه علاوه نور آیاتونو کې چې کوم دی هغه عمدن معصیت باندې د جهالت اطلاق شوی دی. قتاده رحمت الله علیه هغه فرمایي چې صحابه کرامو په دې خبره باندې اجماع ده چې هر د ګناه کار چې دی دا جهالت دی. چې څوک د ګناه کار کوي
اگر چې عمدن وي یا بغیر د عمد نه وي بغیر د قصد وي دا سړی جاهل دی دویم جواب د دې نه دا دی چې د جهالت نه مراد چې کوم دی هغه د دې فعل د معصیت کېدو نه جهالت نه دی بلکې د دې د عذاب نه جهالت دی چې په دې باندې کوم عذاب مرتب کیږي نو د هغې نه دا سړی جاهل دی یا دریم جواب دا دی چې بعضې ټیم کې چې کوم دی انسان ته علم وي چې دا کار د ګناه دی او په دې باندې عذاب بلاویږي لیکن د دغه عذاب د کیفیت نه او د عذاب د مدت نه دی جاهلی نو هغه ګناه وکړي نو څوک چې جاهل وي او ګناه وکړي په جهالت سره نو هر هغه څوک چې هغه ګناه کوي دی په دغه وخت کې جاهل دی اگر چې دا ګناه چې کوم دی دی قصدن کوي او بیا توبه وباسي نو الله پاک په دوی باندې مهرباني کوي الله پاک توبه قبلونکي مهربانه دی نو توبه څه ته ویل کېږي توبه چې کوم دی هغه په یو سړی ګناه وکړي په هغې باندې خپیمانه شي او بیا د ګناه نه کولو پخه اراده وکړي کوم ګناه چې کړی دی د هغې باندې د الله نه بخښنه غواړي کوم ګناه چې کړی دی نو په هغې د هغې د تدارک او د تلافي کوشش کوي چې چا سره څه زیاتې کړی څه نقصان یې کړی دی نو هغه حق د پردی واپس کړي دا توبه ده توبه دې ته ویل کېږي نو بیا فرمایي چې توبه د هغه کسان نه ده چې هغو ته کله مر راشي ګناه کې اختی اړمي تر دې چې مر ورته راشي نو قال انی تبت الآن ما توبه ویستل د اوس او نه هغه کسان چې هغه مړه شي او هغه کافري دا کسان د دوی لپاره موږ تیار کړی عذاب درناکه د هغه خلقو توبه قبوله نه ده چې هغوی همیشه ګناهونه کوي تر دې چې مرګ ول راشي مرګ نو بیا د مرګ په وخت کې چې دی فرشتي وویني عذاب وویني مرګ وویني بیا وایي زما توبه ده او هغه کسانو توبه هم نه قبلېږي چې هغه مړه شي او بیا چې کوم دی او دو کافري او بیا وروسته توبې وباسي نو ګناهګار سړی چې کوم دی هغه د مرګ په وخت کې توبه وباسي یا د مرګ نه وروسته توبه وباسي دا نه ده قبوله او کافر چې د مرګ په وخت کې وباسي یا د مرګ نه وروسته توبه وباسي نو دغه توبه هم قبوله نه ده د الله په نسبت باندې نو دا ولې ځکه چې توبه کې د تاخير کوي تر دې پورې چې مرګ وویني نو د مرګ مشاهده چې وکړي نو بیا حالت د اضطرار شو بیا خو دې هر څه په خپل سترګو باندې وویني که نه په دغه ټایم کې د مرګ فرشتي وویني جنت دوزخ دا هر څه دلته مخامخ شي نو بیا د خپل اختیار ختم شي او ایمان خو هغه قبول دی د الله په نسبت باندې چې هغه په خپل اختیار سره دی کوم عمل کوي او په دغه وخت کې خدای به اختیار شي نو بیا د توبې وباسي توبه نه قبلېږي احادیث کې هم دغه شانتې راځي نبی علیه السلام فرمایي توبة العبد ما لم يغرغر توبه د بنده تر هغه وخته پورې ده تر څو پورې چې د په ماری کې غرغر نه شوی حالت د غرغري هغه نه راغلی د نزع د زنکدن وخت د باندې نه شروع شوی عبد الله بن عباس رضی الله عنه فرمایي چې یو سړی فرشتي وویني د هغې نه مخکې توبه وباسي نو دا عن قریب توبه ده د فرشتو د لیدو نه مخکې نمبر فرشته لا نه د لیدلې د هغې نه مخکې توبه وباسي نو دا عن قریب ده عن قریبنا لکه دې آیت کې شوی نو دا عن قریب توبه ده او کله چې فرشتي وویني او د هغې نه وروسته دی توبه وباسي دغه توبه چې کوم دی هغه قبوله نه ده فرعون د مرګ په وخت کې فرشتي ولیدي عذاب یې ولیده نو په هغه وخت کې هغه څه وي حتی اذا ادرکه الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين تر دې چې دی رالاندې که غرقېدو نو قال آمنت نو دی فرعون چې ما ایمان راوړلی نشته لایق د عبادت مګر د هغه ذات دی چې ایمان راوړلی په هغو باندې بني اسرائیلو او انا من المسلمین او زه د مسلمانانو نه یم نو الان جبريل السلام ورته اوس وقد عصيت قبل او په تاخیر سره تا ګناه کو د دې نه مخکې وكنت من المفسدين او بیته د مفسدانو نه په دغه وخت کې جبريل السلام خټه راوړه په خوله کې ورته واچوله وی اوس ته توبې وباسې د دې نه مخکې ورته غټ فسادګر وې
نو په دې ټایم کې بیا توبه نه قبلېږي چې مرګ وویني او عذاب او فرشتي دا ویني نو په دغه وخت کې بیا توبه چې کوم دی قبوله نه ده نو توبه په هغه وخت کې قبوله ده تو پورې مر نه راغلی یا مړ نه وي نو مر نه وروستو هم بیا توبې نه قبلېږي نو انما التوبة على الله للذین یقینا توبه یعنی قبولیت د توبې على الله په الله باندې للذین دا کسان دپاره یعملون السوء چې هغه کوي ګناه بجهالت په جهالت سره ثم یتوبون من قریبنا بیا توبه وباسي نږدې وخت کې فاولئک یتوب الله علیهم نږدې وخت دا چې مرګ مخکې مخکې نو دا کسان مهرباني به وکړي الله پاک په دوی باندې وکان الله علیما حکیما دی الله پاک علم والا حکمت والا وليست التوبه للذین يعملون السیئات او نه توبه دا کسان د پاره چې هغه عمل کوي د ګناهونو حتی اذا حضر تر دې چې حاضر شي احدهم الموت یو کس دوی د مرګ نو قال اني تبت الان نو دی وایي چې یقینا ما توبه وستل د وسه وللذین یموتون او نه کسان چې هغه مړه شي وهم کفار او حال دار چې دوی کافري اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما دا کسان تیار کړل موږ د دوی لپاره عذاب دردناک ربنا ظلمنا انفسنا